السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو فرحان خان عزتمن د دوست د یارانې کولو نه انکار وکړلو. مینوال دغه دوست سره ولګېدلو او خپل دوست فرحان خان یې بې دردۍ سره قتل کړو. راځئ مینوال موږ سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګي نه وکړم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو هره ورځ داسې بې ګناه کارونه کېږي چې نن یو ځل بیا څنګه عزتمنو په کوټه کې دغه ښایسته ګلالی هلک عمر یې 18 کاله دی، نوم یې فرحان خان دی، د کوټې اوسېدونکی دی. عزتمنو دا د یو خلک سره ګرځېدو چې هغه په ده باندې مین و. عزتمنو بیا د دغه خلک د قصده عزتمنو دا بل چا سره یارانه سازه کړې ده دې فرحان خلک. نو مینواله چې پیلني کم یو خلک سره ګرځېدلو هغه ظالم لګېدلی دی، دغه خپل دوست یې په دغې باندې وژلی دی. ورته ویل کو ته ما سره یعنې نه ګرځې نو د بل سره به معنی یعنې ونه ګرځې. مینواله دغه ظالم تمانچه راغوستې ده او بې دردۍ سره یې د شپې ناوخته وژلی دی په دغه نیت باندې چې ته ما سره نه ګرځې نو بل سره ولې ګرځې. اوسه پورې ما غټ کړی، ما د باندې خرچې وکړې او اوس تا باندې به اوس بل مزې کوي. په مینواله بل طرف ته دا ویل کېږي چې د شپې ناوخته نامعلومو کسانو ویشته دی او د ده قاتلانو پته هم نه لګي. الله تعالی دې وکړي چې دغه قاتل ونیول شي او سزا ورکړل شي، ځکه عزتمن ښایسته ګلالی خلک یې وژلي، بې دردۍ سره یې وژلی دی. ایله تازه زلمی شوې د مور او د پلار د زړه ارمانونه چې دا به زلمی شي، موږ له به څه کار مار کوي نو پلار ته به یې څه دمه میلاو شي. زموږ د دې ویډیو مقصد مینوالو همدا ده چې خپل ماشومان هېڅکله چا سره مه پرېږدئ، په چا باندې باور مه کوئ. نن سبا د باور وخت نه دی. خپلو ماشومانو باندې خیر وساتئ. زموږ د عزتمن تر نن ورځې معلومات د دې پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در